बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जिक्र सिलसिलो खत्म शो वो सिलसिले में वेरे आओ बस वो सिलसिले में वेरे बल बहस मज़ामीन द कुरान देखिए तो मुख्तलिफ उलमा व अक़वाल मुख्तलिफ थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वही कि कुरान के 15 मज़ामीन बुनियादी तौर जिक्र कीगी अगवरता उलूम पंजगाना वही 15 उलूम बने इल्मुल अहकाम, पदे के दो किस्मा इल्म हुई इल्मुल अहकाम की। यह इल्म द अकायदो बल इल्म द अमालो। आमालों की ब्या नंबर अवल फराइज, द्वेम वाजिबात, द्रेम सुन्नत, सलोरम मुस्तहब, पिंजम हराम, शपगम मकरू अवम मुबाह। द्वेम इल्म इल्मुल मुखासमा। मुखासमा माना डिबेट को मुनाजरा से वर्त कुरान सलूर फिरको सर मुनाजरा कई या डिबेट कई वर्सर यहूद नसारा मुशरिकीन और मुनाफिकीन। द्रयम इल्म तज़कीर बे आला इल्लाह, रिमाइंडर अल्लाह ताला वर्कई दख्पल नेमतुन को वासिता। यानी खुदाई मुंतरा रा रिमाइंड कई कि गोर मा दा कड़ी दी दा में लकड़ी दी दा में लकड़ी कायनात ने पैदा कर ताला में संग स्तरगे दे के बदन निजाम में संग दर के पसंग अंदाज में पैदा के इसमें कतारा पारा संग फसल रहा उबासी और ये रिश्ता संग खिदमत कई बारान बो सरस्ता गया हुन जरगुनेगी तो भी हम तो खुदाई ने इनकार किया। तो दे सोई रिमाइंडर को वासिते द नेमतुन सलोरम रिमाइंडर को वासिते अय्यामुल्लाह वही होता वाकयात। रिमाइंडर को वासिते द वाकयात हो अल्लाह ताला द अक़वाम वाकयात जिक्र कई जुगुर फलानी कौम खबर उमनला सुमर कामयाबी वरता मिला उसको फलानी कौम खबर उन्नमनला संग तबाशी। और पिंजम रिमाइंडर पवासिते द बास बादल मौत। अल्लाह मुंता रिमाइंड कई कि द मर्ग न बाद बजवंदे केगी या बदे मुहासबा कीगी
امام غزالی وی رحمت اللہ علیہ چې علوم د قرآن سلور دي. یو علم الاصول، دویم علم الاحکام، دریم علم القصص د قصو علم، او سلورم علم السلوک طریقت. بیا علم الاصول د دې درې برانچونه دي، درې شاخونه دي. توحید، دویم رسالت، او دریم بعث بعد الموت، مرگ نه بعد ژوند. بیا توحید په درې قسمه دی. توحید د ذات، دویم توحید د صفاتو، او دریم توحید د تصرفاتو چې الله تعالی ټول کارونه کوي. او علم الاحکام بیا د امام غزالی په نسبت باندې چونکه عقاید ځان له علم الاصول په نامه ذکر کړل، ناغه په علم الاحکام کې عقاید نه داخلي. هغه علم الاحکام صرف اعمال دي، او دولک علم الاحکام چې دا صرف اعمال دي. او اعمال مونږ اړوند ذکر ک فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروه، مباح. دریم علم علم القصص، اللہ تعالیٰ قصے ذکر کی. شاہ سے ورتفقل اصطلاح تذکیر بی ایام اللہ ویلو، امام غزالی ورتفقل اصطلاح علم القصص ہوئی. نو دو قسم قصے اللہ ذکر کی، یو د منونکو یو د نه منونکو. چې منونکو ته کامیابی څنګه ملاو شو او نه منونکو ته څنګه تباہی راغله. او څلورم علم السلوک، خلاصه د علم السلوک دا ده کہ انسانی مزاج کے اللہ تعالیٰ درے عناصر پیدا کری دی. سو درے ایلیمنٹس لگولی دی. یو حیوانی ایلیمنٹس، حیوانی عنصر یا حیوانی جوہر، داغے پاساس دا انسان خواہشات لري. دویم ملکی جوہر، فرشتے والا طبیعت، داغے پا اساس انسان خدای طرف تطلل غواړي. او دریم انسانی جوہر، چې هغه د دواړو کې اعتدال او توازن پیدا کول غواړي، دا دواړه بیلنس کول غواړي. ځکه که حیواني عنصر غالب شي، دور کې دا اهمه مسله ده، که حیوانی جوهر غالب شي نو دا انسان رد شپه د دنیا او د دولت څخه راغستی. د بل خبره نه دولت کنه دای چې بس ناس کینو دا به ذکر کوي ډیپازټ سور شو، پراپرټي سور جوړ شو، سور غټي ریټرن د سور راځي، بل خبره نه. ځکه دا باندې حیوانی جوهر غالب شوی دی. صحیح لہذا د بل فکر نشته. او دویم ملکی جوهر، نو کاغه غالب شي نو دا انسان د دنیا د کار لاس واخلي، مجذوب شي. دولت
تیرے دنیا دا کار اللہ سوالی دا دوار دا شریعت دا تقاضی خلاف دی لنبنایم خلاف دا دا دائم خلاف دا او کہ انسانی جوہر غالب راشی نو دا انسان د دین او دنیا دواړو په حواله د کار بندي ته دنیا سره تعلق ساتي دین سره تعلق ساتي هر چې علم الاحکام دی چې موږ ذکر کړ نو احکام ټول عبادت ته داودی احکام ټول عبادت ته اوس عبادت څه ته وایي نو لغوی معنی کوئی دا بندگی څه زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی مولانا روم ډیر ښه تعریف کړی چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اوس د بندگی دا معنا نه ده چې صاحب نه ماقام پر وتش منځونه کې تلاوتونه وکړي تسبیحات وکړي ډیره خبره ده خو موږ کوو چې دا مجذوبیت د خدای خوښ نه دی نه بندگی عبارت د دې شی نه ده چې د ژوند په هیڅ میدان کې د الله او د پیغمبر تعلیم مخالفت نشي یعنی کته بزنس کې چې وایلیشن نه وکړي کته نوکری کې جاب کې چې وایلیشن نه وکړي خاندانی ژوند دې تیریږي چې وایلیشن نه وکړي دا ټول بندگی ده دیو جن موږ تعریف د بندګۍ کو ډیفینیشن چې دا اتباع د شریعت ده په هر میدان د ژوند کې اتباع الشریعه فی جمیع مجالات الحیات ہر چیز عبادت پمانا خاص رہے عبادت پمانا خاص نو دے کہ سلور سیزو ندی دے سلور فیکٹر دی یا سلور انگریڈینٹس دی نمبر اول نہایت عاجزی ما تو گورا منگا منسکو دا سے شہد عاجزی دا رکوع کو دا سے شہد عاجزی دا سجدہ لگاو دا څه شی دی نهایت عاجزی دا یو پلر دی یا یو فیکٹر دی نمبر 2 په انتهایی محبت باندې دانه چې راځي بیا بانګو یې سره د مصیبت ته خلاصيږي نه پینځه منځونه یې درځي صحیح نه په محبت باندې ستابل نو غواړي چې دا کار وکړم صحیح شو په انتهایی محبت باندې دا دیم فیکٹر دی دریم خالص اللہ دا پارا بل سبب کے نہ خلق کے چہرے کہ جماعت تنظر بیا خلق معاشرہ کے سوسائٹی کے ہوئے فلانے پتہ لگے تو شرک کے تو جماعت ترا دے شرک کے نہ للہ خالص اللہ دا پارا نو کہ اللہ ترا بل شے یو زائشی نو شرک ورته ویل شي او سلورم په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې که طریقه د نبی نی نو بدعت ورته ویل شي تو بے عبادت کے کوئی وسا بدعت بھائی ذکر طریقہ پیغمبر نے ہر چیز علم السلوک من ذکر کا یا طریقت نو دا علم السلوک حاصل دارے کہ پجون کی په هر میدان کې اعتماد دی یوازې د الله په ذات باندې پیدا شي په اسباب باندې نه چې عقیده برابر شي یوازې چا باندې چې هر څه کوي څوک کوي الله ما ته که خیر را ورسېده الله که څه تکلیف را ورسېده الله اسباب باندې نه ځکه ډوډۍ خورم الله راکړي صحیح ځکه د ځوان تیروم الله ها انو شي نه اسباب دی جاب دی بزنس ته منډه تړه ده خبر دین کرل یعنی تعالی روټای یا تعالی خوراک کا یا تعالی کور ستا انجینئرینګ نه درکړي ستا ډاکټرای نه درکړي
ستا لیبر کولو نه درکړي بل ډېر خلک انجینران دي ورته جاب نه ملایوي نو که انجینرای ډوډۍ ورکول هغه بیا ولې وګړي که ډاکټرای ورکول هغه بل ډاکټر کلینیکونه نه چلیږي صحیح که مزدورای ورکول بیا هغه ته ولې مزدوري نه ملایوي هغه ته نه مزدوري کول شي نو دا دلیل لري خبره ده چې ورته څوک الله تعالی علم سلوک کې بس دغه عقیده برابرېږي څه برابرېږي او دې ته وایي توکل دا ولیک چې د علم طریقت معنا دا چې توکل دی یوازې په الله باندې پیدا شي دریم قول په مضامینو د قرآن کې زمونږ تحقیق دی چې مضامین د قرآن درې دي. نمبر اول اصلاح د عقیده، قرآن څه وايي؟ عقیده هغه برابر دی. نمبر دویم اصلاح د عمل، عمل ټیک کړي. او نمبر دریم ترغیب او ترهیب، ترغیب تا اٹریکٹ کئی چې دا کارو کا ترې دا فائدې دي، ترهیب تا له وارننګ درکړي چې دا کار مکوا کني افتر افیکټس ودای. یو ته ترغیب بل ته وایي ترهیب، دا دواړه بل سره لازم دي. ینه دا کار داسې وکړه فائدې داسې ده، که داسې نه وکړه داسې نه وکړه نو افتر افیکټس ودای. اور دې درې واړو سيزونو حاصله نتیجه، د دې واړو شنو حاصله نتیجه دوه شیونه دي. نمبر 1 چې ځان متصف کې او ځان ته کالی واچي د هغه شی چې په کوم باندې خدای خوشاله دی. دا ولې یعنی چې انسان ځان کالیدار کی، ځان ته جامه واچي، کومه جامه چې په کوم باندې خدای خوشاله دی. د ژوند په هر میدان کې ځان باندې هغه جامه واچوه چې کومه جامه باندې خدای خوشاله دی. یعنی که په مسجد کې نو مسجد کې تابانه څنګه جامه پکار، جامه باندې څنګه حرکات پکار دي. صحیح. که په کور کې څنګه حرکات پکار دي، که په جاب کې څنګه حرکات پکار دي. صحیح. که په بزنس کې څنګه کار پکار دي، که په خوشي کې څنګه حرکات پکار دي، که غم در باندې راغله دي څه کول پکار دي. یعنی داسې جامه ځان باندې چول چې هغه باندې الله خوشاله دی. او نمبر 2 د داسې شی نه ځان خلاصول چې کوم نه الله منع کړی دی. نو حاصل د دې اقوالو دا دی چې عباراتنا شتا وحسنک واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. عربی او شاعر وای زمونږه عبارتونه مختلف دي، حالانکه دا هر یو عبارت والا ستاره حسن تعریف کوي. وکل الی ذات، لکه یو بنده خیستی ابلا ډېر خلک عاشقانی، یو ته زلف خوند ور کوي هغه ټول زلف استای، بل ته سترګې خوند ور کوي هغه ټول سترګې استای، دریم ته پوزه خوند ور کوي هغه ټول پوزه استای، څلورم ته شونډې خوند ور کوي هغه ټول شونډې استای. اوس بنده یو دی خو هر یو سړی په خپل عبارتونو په خپل انداز باندې تعریف کوي. نو دا قرآن یو د خدای کلام دی، مفسرین ټول لګیا دي په خپل انداز دی خوبصورت بیانې. خبره دین کې رااله. بل بحث چې قرآن کریم د ټولو کتابونو نه اشرف او اکمل کتاب دی، ډیر شرافت والا، ډیر کمال والا. ځکه چې نازل خدای د الله طرف نه نازل ش په واسطه د اشرف الملائکه، په ملائکو کې ټول نه مکرمه فرشتہ جبريل په واسطه
تو اشرف الملائکه. نمبر 2 په اشرف الشهور ډیر برکت والا میاشت دی رمضان. په اشرف الليالي د شرافت والا شپه ليله القدر. په اشرف البقاع په ډیر برکت والا ځمکه مکه معظمه کې. په اشرف اللغات په ډیر بابرکت ژبه عربي کې. په اشرف الرسل باندې په ډیر بابرکت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. نو بس دین علاوه نور څه دلیل ولهم په کار کې ټول نه اعلی کتاب دی. نمبر اول خدای نازل کو د چا په واسطه؟ د فرشتو د سردار په واسطه. په چا نازل کو؟ د پیغمبرانو سردار باندې. په کومه ژبه کې نازل کو؟ د ټول نه بهترینه ژبه کې. په کومه ځمکه نازل شو؟ د ځمکې بهترینه ټوکړه کې. په کومه میاشت کې نازل شو؟ د کال په بهترینه میاشت کې. په کومه شپه کې نازل شو؟ د شپو په بهترینه شپه کې. خبره ذهن کې راغله؟ بل بحث قرآن کې الله تعالی ځای په ځای په خپل مخلوق باندې قسم کوي. اوس دغه یو ضمني مسله ولیکي. مسلمان لپاره قسم کول بلا ضرورت دا شرعاً جائز نه دي. چا دا تقاضا نه کړې ته قسم دې راکا ولې کې دا خو د خدای د ذات د عظمت خلاف ده. دا قسم په چا کېږي؟ په الله. نو دا ته چې داسې بې رکاوټه بې دریغه قسم قسم لفظ استعمالې معنا دا ته خدای سره ډېر بې باکه شوی ډېر فریکونټ ورسره ته بیا خدای سره ډېر فریکونټ دا هغه عظمت هغه ستا په نظر کې نه دی. دی وجه الله ولا تجعلوا الله غرضة لأيمانكم ما د خپلو قسمونو نشانه مه جوړوئ. صحیح. بله ضمني مسله چې قسم د مسلمان دپاره د الله نه علاوه په بل چا باندې جایز نه دی. پیغمبر باندې قسم ناروا دی. جبريل امین باندې قسم ناروا دی. او وجه ولیکئ چې قسم کیږي د دوه عقیدو په اساس باندې. نمبر اول چې دا چا باندې زه قسم کوم دې زما په پټ او په ښکاره باندې عالم دی نو دا صفت یوازې چا دی؟ د الله. نو کله دین علاوه په بل چا دی وکړو نو دې معنا دا چې هغه لپاره دې هم دا عقیده ده. دا خو شرک دی. او دویمه ده چې دا په چا باندې قسم کوم نو که زه مخالفت کوم هغه ماله په سزا راکولو قادر دی. نو دا صفت د چا دی؟ د الله. دولت د دې وجه قسم د الله نه علاوه په بل چا باندې شرک دی. ځکه چې قسم سره دوه عقیدې لازم دي. اس مسلمان قسم کوي الله چې مطالبه ته وشي. څوک ته مطالبه وکي؟ مخالف شرعاً چې مطالبه کوي. مسلمان لپاره قسم الله جائز دی چې مطالبه ته وشي او په پراپر فورم باندې وشي، یعنی عدالت کې. او دا قسم بیا کیږي دې لپاره چې دا قسم کول کې دا ثابتول غواړي چې ځکه ما خبره کوم رښتیا هم دغه ده. زما د مخالف دا خبره صحیح نه ده. زه کله قسمونه کی نو بیا د مخالف دعوا په ثابتېږي. د مخالف هغه بیا د خبره نه مني، هغه بغیر د قسمه نه مخالف خبره مني، عدالت خبره مني. دا ورسره ولیکه چې بغیر د قسمه نه مخالف خبره مني او نه عدالت محکمه. تاسو محکمه وایي که عدالت وایي؟ محکمه. پاکستان کې ورته عدالت وایي. عدالت پکې نه خو عدالت وایي ورته.
نو مې عدالت یې په نه عدالت الله دې رحم وکړي اکثر دنیا کې دغه مسله ده یاره په دې حواله دې ځای د جسټس سیستم چې دا څه خفلوئنټ صفا سوتره رواني زموږ خپل د زوی کیس مې کنه دا څه خفلوئنټ سمپل او ساده طریقې سره ها اور ډېر کمپلیکیشن پکې نه صحیح خپل ملاحظات تر دې قضایي سیستم ها فرضي خاص سیستم دی یا نو فکر نه وي ډېر ویګ دي ډېر مضبوط تغیر نه لري کم اټرنی کم دا وکیلان چې څوک تکړه وي هغه کولای شي لار پیدا کولای شي دې په سیمانټک طلوعاتو باندې همیشه باندې چې وایي تا داسې وایي تا مقصد داسې شو نه دا خو په نه دا څه خدا کنه چې په اسلامي شریعت کې هم د ویون کې الفاظ ته کته شي چې ستا الفاظ دي د دې دې ته فحواله کلام چې ستاره د کلام نه حاصل نه جوړ سره چې ته دا شی اعتراف کې ک انکار کې د دې کلام نه خو داسې معلومیږي چې ته دا شی اقرار کې ستاسو مقصد دی نه صحیح دا فرض کې سیمانټک باندې فرض خبره like a consensual one, what depends what is the word is somehow. اوس الله تعالی چې قسم کوي نو نو د دې نه چې مطالبه کړی دا نه څه کول شي چې له موږ خبر نه مونږ قسم وکړی راته ابو ښا سر در باندې کته کوم په در باندې کوم تا کوم صحیح نو خو دې مطالبه کوي نه دا غدي ته ضرورت شته چې څوک به خبره ومني نه ته بس خیر ملاو شي یا له شر نه خلاص شي یسوع دې نه مني پیغمبر اسلام والسلام فرمایي لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کټول خلق دومره پرهیزګار شي لکه محمد رسول الله چې پرهیزګار دي صلی الله علیه وسلم د خدای په بادشاہي کې څه اضافه نکیږي ولو جمع الناس على افجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا کو خلق ټول دومره فاجران فاسقان شي لکه ابو جهل څنګه فاجر فاسق نو د خدای په بادشاہي کې څه فرق ناراضي ځکه چې هغه ته فائدہ نقصان نشته خبره ده کړه ناغسله قسم کوي نو قسم کوي صرف د دې لپاره چې دا موضوع او مضمون ډیر اهم دي موضوع او مضمون ډیر اهم دي نو دا چې په کوم شی قسم کړي دا په موضوع باندې گواه کوي په موضوع باندې گواه کوي شاهد کوي یوا دیم حکمت دا اللہ تعالی قسم کې دی چې دا کوم شی باندې قسم کړي دا غي عظمت بیانوي څه بیانوي عظمت بیانوي لویاله بیانوي او دریم دا چې دا قسم د دعا لپاره کیږي څه لپاره کیږي دعا لپاره ہر چیز گواہی دا سورہ عادیات العادیات والعادیات ضبحا عدا یغدو په معنا د زغلیدو باندې دی تاسو زغلیدل وای زغختل زغختل رنی والعادیات ندا العادیات صفت دے او موصوف محذوف دے والخیل العادیات قسم دی پا غسونو باندې چې کوم زغلیدون کی قسم دی پس باندې اورسز باندې زغلیدون کو اسن کو باندې والغادیات قسم دے پاس زغختن کو اسنو بان لے ضبحن یضبحن ضبحن دلتا فعل مقدر دے ہڈن دے ورب اگر ہڈن دے یضبحن ضبحن یضبحن ضبحن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ضبحن تفسیر کو سنگے کو وے چکلا منڈ وئی دا اس نو د خېټه ناواز موږ ته چېدل وایو
خېټه لچ لچ आवाज کوي خېټه لچ لچ او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې په ټولو حیواناتو کې صرف 2 حیوانات داسې دي چې هغه زغاخ تکای نو خېټه आवाज کوي یو اس او یو سپی بل د هیڅ یو ځناور خېټه आवाज نه کوي د زغاخ وخت دا ځان سره ولیکي د مفسرین ډېر د مشابه خبرې کوي هم مفسرین ډېر خوږی خبرې کوي او وګوره بل ډېر ځناور دي ټول منډه وای کنه وای زغاختل کوي خو وای د خېټه आवाज په منډه کې صرف 2 ځناور وځي یو د سپی یو د اس د بل خېټه आवाज نه کوي ها کو بیس کې هغه د وبوړ اخلاق هغه د وبوړ اخلاق یاد خېټه आवाज نه اس او سپی کو بنیس کې هم به خېټه आवाज کوي چې څه پړڅړس کوي یو د خېټه आवाज دی یو د وبو لکه بل ځای الله تعالی فرمایي سورہ عنکبوت کې کأي من دابة لا تحمل رزقها ډیر زناور داسې لا تحمل رزقها چې خپل خوراک کورلې بار کنه وړې نشي ان خوراک جوړ کوي په وخت باندې چې کاغذ ولا بار کا پملاري ولا وچونو ملاک پکړه مرګ پرس کې ورواچي او سر رواني نلاقي مثال ورکي مفسرین لکه میجه الله تعالی ذکر کوي دسه د میجه دا نری میجه چې په وخت سره خوراک کوي کدا دی ولا پڼ کا د پاسته کې خو د برتلان ملاک صحیح نو الله تعالی فرمایي الله يرزقها واياكم انه هو السميع العليم ګور الله تعالی غلم خوراک ورکي تاسو لم ورکي استاد دې برابرې استاد دې نه به لہذا ورته پاره ناروام کې وایلیشنم کې د خدای قانون په ماله صحیح حالانکه ته خو دوره خوراک نه کې چې تعالی په ملا باندې بار کې وړې نشي حضور به 1 کیلو به 1 کیلو ته 50 کیلو په ملا باندې واچو نو وړې شي او هغه مېجه هغه د خپل بار نه زیات خوراک کوي د خپل بار نه زیات الله تعالی یې ځانګړم خوراک ورکړي صحیح مولانا عمر سے پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایي مسله د عقیده ده سیف خان مولانا عمر سے رحمۃ اللہ علیہ مسله سره د عقیده ده به زمونږ عقیده نه برابرۍ عقیده برابر شنو کار بلکې الله برزق ډېر ورکړي الله برزق ډېر ورکړي ناغي مثال ورکړ ویچر کې تو ګور عقیده برابر د خدای باندې را کې دوره مازغې دي سحر وی شل بچی ځان سره وګیرا او باسي مقام ماړه کوټه ځکه عقیده برابر نه نه یو کوي نه دکانداری کوي نه جاب کوي نه انجینیر ده نه سره صحیح عقیده برابر ده چې زموږ د کور سره چې چان استودیو بچی کړو دا دوام پلان دی دوام د چې هغه غټ کې بیا هوا کې بیانو دا نور څه یو اوازونه وکړل هغه څه ما موږ نه دا آیت لاندې امام رازی رحمت الله علیه راځي خبره لیکلې ده وکای من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم هغه بیا ذکر کړی چې حیوانات مختلف طبيعتونه دي سوره هغه وی 13000 انواع حیوانات الله تعالی پیدا کړی دي سوره 18000 دا اقسام دي اتل قوم 13000 انواع حیوانات الله تعالی پیدا کړی دي هغه په دې 13000 انواع کې صرف 2 نوع داسې دي چې ذخیران دوزي کوي نور نه کوي نور بس سورې وخت باندې پکاري وخت نور پړي بځای کوړه نه راړي ځان له سمبالای نه چې سبا هم کوي نو سبا بیا خلای وای صرف 3 طبقه داسې دي چې هغه سمومي را رسېږي کوړه یو انسان دې ذخیره جوړای سګي ډیپازټ کوي یو مګا مجا او یو میجه بساوي دغه درې نو موږ په دې والا باندې کزن یو د مجه او د میجي مجه او میجه زموږ د تر ځامن دي دوار سره بدوم راځي کاکا ځامن وي انا مې هغه په کور کې پرې نه مړ مړ په شوینه کور لیلا کوي سره والعادیات ذبحا قسم دے آغا سن بان لے چھ منڈی وون کے دے ذبحا یذبحو ذبحا چڑے چیزی خیٹا اور چھ دوسرا آواز پر روشی فالموریات قدحا پس آغا سنا الموریات قدحا قدح یقدحو دا پچس مکر داخلہ سکی او موریات دا د اورا یوری نه د اورا یوری چې بصری راو باسي د اور څه شي
بصری راوبا فالموریات پس دغا سنا چې بصری راو تاسو بصری وای ورته چې بصر کی راو با سے قدحن پټوکر والو سره چې خپل مکل سپیر اخلاص دو چې وای تر اس په تا ګوره عین بصری راوځي کنه فالمغیرات صبحا پس آغا سنا المغیرات چې حمله کوونکې دي صبحا په وخت د سبا کې ځکه حمله په جهاز باندې کې ک B52 باندې کې او ک په اس باندې کې خو کېږي څه وخت سهار وخت 4 بجې فاثرن به نقعا پس اوچته به دې حمله سره او دې منډه سره نقعا گرد غبار نقع معنا څه غبار فوسطن بے جمعا اننوزی د دے غبار پت منس کے د دے پواسے تبالے جمعا د دشمن لشکر دا دشمن لشکر اس اللہ تعالیٰ فرمائی منڈ چے حیوان وئی ستڑکی گا نستڑکی لگ زور سا ستڑکی گی دا دے چے دا اخبر اخلاصے کی بصری تیوزی خامخا دیخ پیتوں سے تکلیف ملاوی کہ نہ ملاوی گی صحیح نمبر 3 دا دې چې سار وختي حمله کوي دغه وخت ډېر د غفلت او د خوب وخت انسان له ورزي دلم خوب ورزي کنه ورزي ولا ورزي ولا فاصرن به نقرن د ګرد نه خورسو کې الرجیک دي د ګرد نه ارسو کې الرجیک حیوان ته مې الرجیک دي په د باندې انګي لګي تاسو انګي وای ورته ها ګرد راشي سره سو ورته ترچ ورته وای څوک ورته پرنجي وای ها څوک ورته انګي وای ها نو خو بیا هم لګیاله د منډه وای او ګرځي چتای صحیح او سلورم فوسطنا به جمعا د نویني چې توري چلیږي اس په خطر پويږي نه پويږي په اس ته چې لاسم داسې کې نه غزر دل صحیح شو بلکې یو دوه به وو په وګ باندې نه کبدل به وګ باندې وو نو بیا ته اصل افسون هغه داسې وش څنګه چې وایي چې بیا نه پړق نه کوي خبره ده کړه نو اوس کدي پړق نه هغه دومره الرجیک دی نو دا توره چې چلی دا غشي چې چلیږي دا نیزه چې چلیږي د ټولو خطرو باندې پوي کنه پويږي هغه شور تانه تیز دی اپويږي خو الله تعالی فرمایي چې تو ګورا دا منډم وای ځان ستړ کړي صحیح ټوکرم وای بصری وباسي صحیح سار خوبم ورزي خو حمله کوي د ګرد نه به الرجی کوم وی خو ګرد راوچتای د لشکر توري او اسلحیم ګوري خو بیا هم نه نوز ځان مرګ وړاندې کوي ځکه چې مالک په سور دی څوک مالک په سور دی او دې مالک مجازي دومره شکر گزار دی چې دا مالک مال ډوډۍ راکړي دې مال غیا راکړي دې مال اوبر راکړي دې ما د ګرمای نه بچ گئی دې ما د یخنۍ نه بچ گئی صحیح نو الله تعالی فرمایي دغه بے عقل حیوان وګورا د مجازي مالک دومره تعبیر ځان ورده پاره مړی څنګه ځان ورده پاره مړی نو الله تعالی جواب قسم یا مضمون باندې را اسونه گواهان کړي ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل پروردگار ډیر نه شکر دی د مالکم حقیقی دی نو ولا منډه وای د مالکم حقیقی دی نه ځان لخپه خوږي د مالکم حقیقی دی نه د الله دشمن باندې حمله کولو تیار دی خوب نه پریدي الله کو لا پرې د سار موږ نه پاسي الله کو لا پرې د سار مانځه نه پاسي صحیح چې کوم ځای نه لرځي کیږي توبه که جنت ته پم دی وینا نه باندې انګلیږي بیا صحیح او چې کوم ځای گزار ور اخلاصيږي دا خو توبه دا لیونو کار دی صحیح نو الله تعالی فرمایي چې ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل پروردگار لپاره ډیر ناشکر دی ادا کنود ابن عباس سے ترجمه کوي رضی الله تعالی عنه الذي يذكر مصائبه وينسى نعمه دا کنود هغه بنده ته وای چې که تکلیف په لګ راشي نو بار بار ذکر کوي ټول عمر نعمتونو کې کې شوی دی چې شکر نه کوي نو دې کنود وای دې ته کنود وای لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه دغه غلام څه غلام په خپل مالک ویلې وزل خربوزه راوړه تاسو خربوزه وایي خټکای ول راوړو هغه خټکای ورته مات کړی دا وکړه اوس د چې خړو نو د سترګو نه اوخه را روانې هغه خټکای ظاهري نشو خودو په خلاص اخیری پاړې پکې یو پاتې شو ناغه مالک یو چکو ناغه مال الټا ولګی دي باندې وامټه ولګی دا اډیر حالت غیر شو چې د ټیک شو نو حضرت لقمان ته وی دا الله بندا تا صرف زما د خوشاله لپاره
دا مصیبت خو خوړوي ما چې تاسو تر ګنو خو ولې را روانې ما خو یو پاړای برداشت کړی شو ما یو پاړای متاوی ورنه چې دا خو خوراک قابل نه دی دا خو ډېر تریخ دی او ډېر تریخ دی حضرت لقمان ورته وی دا ماته کفران ښکارېده چې روزانه ته ما باندې خواږه څیزونه خورنه کوي او دراړه تریخ راوړه او ځوان چې دا خو ښه نه دی نو دا شی څنګه خو خدای په قرآن کې په نوم باندې یو مکمل صورت نازل کړي سورہ لقمان صحیح شو دا د مجازي مالک د پاره د هغه اخلاقیات داو زمونږ د خدای لپاره یا سبحان الله څومره هر څه را کړی دي یو ورځ تکلیف راشي یا سبحان الله کم کفر چې بیا مونږ غواړو کنه بیا خدای را په لاس راغله په مرای ولا غلی کیږي الله تعالی دې رحم وکړي نو دې ته قنوت وایي صحیح ورته قنوت او رسول پاک صلی الله علیه وسلم حضرت علی نقل کوي چې الذي یاکل وحده قنوت هغه بندره الذي یاکل وحده ويضرب عبدا ويمنع رفدا چې دا هغه سره دی چې دې ډوړې باندې ځان سره خو شریکای نه دې ځان سره په خوراک باندې څوک نه شریکای الذي یا متکبر دی صحیح متکبر یاکل وحده دې ځان له انډیویډوالي خوراک کوي نمبر 1 نمبر 2 ويضرب عبدا څوک چې وصلان دي هغه سره زیاتې کوي اثر څه کوي زیاته کوي وهي ويمنع رفدا فزان سره سوړلای باندې د چا سوړو ته تیار نه دي په مرتدیس کې به आवाज ګرځي خو قسم کړي کبل څوک ځان سره کینو صحیح شو نه هغه ته وایي څه قنوت ان الانسان لربه لکنوت دا خلاص د بری تاسو مرتدیس نشته کني ته به مزددي آیات په ځل کې راځي خو دې په موټر کې څوک کینی نه راځي تا موټر پر ګوره مستری کې هغه دې پر اثر را لینو ما د منځ تر اتم خراب سره وخت را نو تاسو هم جوړ دې فور موټر می تعالی وسره چانداو کوشه چې فرید خان هم دوره غریب دي چې موټر نه ګرځي دا د قیامت علامه ده یا الله زمون سره یو موټر دی خرڅو هغه څوک اخلي هغه کیمرې نه دی دا زما د لوره موټر دا څه ولار دی خرابېږي ځکه 1000 سره خو اوس دغه نشته 1000 گاډي په اکسیډنټ کې ختم شول هغه په 300 روپۍ کاری سے چاله ورک مورته مې ټوټل خو په 200 روپۍ راخلاص کړم یې 200 روپۍ ځه نو دا خو بیا هغه اظهار بیا گاډي په ضرورت کې نه هغه سره لایسنس نشته کنه هغه لایسنس یې درسته کنه نو خو تاسو ولار به گاډي نو اصلا تقریبا د اپریل نه ولار غاډي سره ولار 93 دی نو بس هم څه باندې چې چا واغستم گاډي خو گاډي ده خود غلي نو مرته رسول الله تعالی صاحب د کور نو قرار شو مرته دغه ده با عبید بلی کلی 15000 وسه مالک 15500 پوری کنه چې 15000 راک نه ور به کوله به تاسو ته تلوي زنګ وي تلفون کې لیکره هم دي او بيوم لیکل بس تاسو سره کله یرمنو موټر اندر باندې ولاړ خلک فکر کوي دا ازمن د کور مخه ته بلا موټر ډېر څه کوله ټول سکول سره راځي بل از یو د بي ام دبليو اس يو غو نه وډاړو او کنه هغه د قاضي سره د کور مخه ته بي ام دبليو اس يو وډاړو ها ته خو ارشه وډاړي ځکه کله زامنو سره خاندم هم چې زمون په شان جوړ دی خلک وایي دا ټول د امام صاحب ګاډي بارته دې ګاډي مسله چې بس سړی ګرځي نو زه خو دې ځنه نیم قایل چې خګاډي فنا فنا کله سو ګوي دا موټر ماته موټر کې ناس ته فن راځي زه دې وینه درشه د وین چې مې سو موټر کې نه ټنشن پکې دا وین صحیح کنه سړی په داسې هوادار ونه او تاسو به چې یو کورې شو موټر دی نه بلکې هغه خوښ نه دی زما اصل کې دا ټویوټا د مخ کې زاړه ګاډي نو دا پریویا هغه پریویا ګاډي نه خو زی الله سره کوي هغه ډېر څه موټر دی هغه اوس داسې چې به اته چې خلک راني شي هغه ډېر زبردست انجنیر ډېر څه جوړ او تاسو ولا ټیونینګ کړو هغه هم خرڅو هغه یې موټر راځي
نو تاسو دې ځوانان به زندګي دي دا غټ څه کوو هغه زه موټر اخلم او فاميلي لپاره شدي انا هغه څه وکړم چې چاته وایا هغه 91 دی هغه زول خو هغه 91 نه چې باندې خرڅ کې کړه چې چاوي ته پر خان ته واغله کنه پیسې وته سره سم دی نو دا د قسم هغه مثال چې کوم ځای الله تعالی بطور شاهد دا کوم شی باندې چې قسم کړی دی دا بطور شاهد پیش کوي پرستنی مضمون باندې جواب قسم باندې دلته دې اسونو باندې قسم وکړو او وی چې وګوره دا د اسونو اتباع د خپل مالک د پاره په دې انداز دا د خبره گواهه چې انسان د خپل مالک ډېر لوی ناشکر دی دغه اطاعت ته تیار دی دیم حکمت مونږه د قسم خود چې دا سره پر راځي د تعظیم لپاره سره پر تعظیم لپاره سوره الواقعه آیت نمبر 50 یا پنځاو یا شپږاو یا واو یا ومکتم فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم دی لا توي زائده کلمه سوی ورته زائده کلمه نفي د پاره ده دلته معنا مراد نه ناصل عبارت فاقسم فاقسم بمواقع النجوم الله وی قسم کو ما بمواقع النجوم فزاین دستور باندې places مواقع معنا places دستورو د ستارګانو کوم ځایونه چي دي مدار سوی ورته مدار یا اوربټ فلا اقسم بمواقع النجوم قسم کوم دستور په اوربټ باندې وانه لقسم اتاک سرا دا خامخا یو قسم دی لو تعلمون کتا سو کویږي عظیم دا ډیر لوی قسم دی دا ډیر لوی قسم معنا چې الله تعالی دستور او عظمت ته اشاره کوي دستور عظمت ته شستا اپروچ خو صرف خپل ځمکې ته کیږي سور لوی ځمکه ده سړی د امریکای نه په جیاز کې روان شي پوره 40 غنټې بعد چرته کراچۍ کې کوزيږي صحیح شو سړی وي خپې مستړی شوی لا بیا نیمه ځمکه نه راواله یا نیمه الله تعالی فرمایي تا ته د اوربټ او د ستورو پته نشته یو مریخ ته وګورانی دي شوی دی تاسو ولې ده کنه مال نه دی نو دی ډیر آسان دا ماشال منځ بعد معلومیږي ان اوس به معلومیږي او دا ان اوس بروچ شوی نو نبی دا چې جرته نه زه خو باید دې نه پوره یو میاش به او پوره یو میاش به او څومره لوی دی پته نشته رسول از مکو برابر دی رسول از مکو برابر دی نو الله تعالی عظمت ته اشاره کوي چې د خدای کائنات دا څومره عظیم دی فلا اقسم بمواقع النجوم زما د قسم وی او اوربټ د ستورو باندې و انه لقسم لو تعلمون عظیم دا ډېر لوی قسم دی که تاسو دې باندې پوهیږئ نو دا دریم فلسفه د قسم او دریم فلسفه د قسم چې مونږ ویل دعا د خیر لپاره سورہ حجر آیت نمبر 2 اللہ تعالی واقعہ ذکر کی د قوم لوط
په دې میس کې د آیت نمبر 2 او یا کې پیغمبر علیه السلام ته دعا وکړه چې لغمرکا د لام ته وی لام قسم، د لام ته کوم لام وی؟ لام قسم. لغمرکا زما د قسم وستا په عمر باندې، پیغمبر علیه السلام ته وی زما د قسم وی ستا په لایف باندې، زما د قسم وستا په لایف باندې، انهم دا کافران لفی سکرتهم پخپل بے خدای کې یغمهون سرګردانه ګرځي. دا انسان خلق دی، دی بے خود دی خپل بدمعشی کی، دی خپل بدمعشی کی بے خود شوی دی. نو الله تعالی فرمای زما د ستا په عمر باندې قسم وی. اوس دا د پیغمبر علیه السلام په عمر باندې قسم دای د دعا د خیر په خاطر باندې وکړه، لکه مونږ وو چې خدای دې برکتی کا، څه خدای دې برکتی کا، خدای دې عمر برکتی کا. نو عرب کله قسم کوي زما د ستا په عمر باندې قسم وی. نو د دې قسم نه مراد قسم نه بلکې دا مستلزم وي دعا د خیر او برکت نه، چې خدای به عمر برکتی کا. نو دلته دا قسم دا په معنا د دعا د خیر او برکت، چې خدای دې عمر برکتی کا. او پیغمبره دا خلق په خپل بے خدای کې سرګردان روان دي. نو واقعي الله تعالی عمر داسې برکتی کا په درویش کاله کې په ټول عالم کې انقلاب راوستو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول نبوي ژوند سره درویش کاله، نو په درویش کاله کې دور انقلاب څوک راوستي شي؟ ها دنیا کې چرته داسې یو خطه شته چرته څوک محمد نه پیژني صلی الله علیه وسلم؟ ها صحیح شو؟ اګه څوک نه پیژني بس یو بم چې چرته خلاص نه ټول دنیا پیژني. بم چې هر څه خلاص کړي دا هم د پیغمبر علیه السلام معجزه ده. ها بم کا کافر خلاص کی پس تاریخ د پیغمبر علیه السلام کیږي یا په مثبت بنیاد یا په منفي بنیاد، خو تعارف دا کیږي. سکی تعارف دا د پیغمبر علیه السلام د پیغام د رسېدو یو ذریعہ ده. خو چې دغه شی وایي چې مسلمان بغلا خدای ته وایي تریه د نور خلکو سره نشته بمونه نور په دې پوېږي نه کنه پوه خبره ده کې را بلکې ما کو اخبار ورته وایي مالکه دا خبرې پولیټیکل دي. دا سری دا پولیټیکل دي، تاسو ولا مذهبي رنگ ورکړی وی وات یو مین بای پولیټیکل؟ تاسو څه مقصد خبرې پولیټیکل؟ مای پولیټیکلی چې هر قوم سره یا هر ملک سره عمل کیږي او غیت دا احساس دي د مسر جاته کیږي، نو کا مسلمانې ک کافر نه جدا سکه نه دا بکای. صحیح شو؟ ما ورته مې فار ایگزامپل مونږ امریکایان یو، کدی امریکا باندې هم چې حمله وکړه نو مونږ امریکایان وسکو ها هم دا چې ورته څوک به هم ورغه کوي او څوک به ټوپک باندې ډز کوي څوک بل باندې چې بای تاسو چې بار نه راغلي امریکا زمونږ ملک دی ولې په قبضه کړی دا خبر او وی یو ار رائټ ها وی آی ګاټ اټ. صحیح نه مارته دا خبرې پولیټیکل دي، خو چونکه اوس بدقسمتای نه هر ځای اکوپیشن د مسلمان ممالکو شوی دی نو ردی وجه مجبور دي غریبانه پولیټیکلی مجبور دي. شاید چې ما رسول د حرکت کوي دا غي بدین سره تعلق هم دي او دا پیرا کې دا کوي نو پته نه چې هغه بدین پیژنې هم کنه پیژنې ها چې هغه اوسو کا خیال خلک وي خدای غي په ذهن کې صرف دا چې اکوپیشن دی بس دا اکوپیشن خلاف لګیږي. صحیح شو؟ نو بار ته وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غو انقلاب د دنیا کې چاره نه وستو لکه درویش کاله کې کوم انقلاب ځکه چې خدای ورته دعا کړې ولا عمرکا خدای دې عمر برکتی کا انهم لفی سکرتهم نو خدای عمر داسې برکتی کو درویش کاله کې داسې پیغام ورکو چرته نه هل ټاپ پاتې دی نه ځنګل پاتې دی نه سمندر پاتې دی نه غرب پاتې دی نه شرق پاتې دی چلته بسوک محمد نه پیژني صلی الله علیه وسلم د محمد نوم ویونکي باندې پیژني څوک به اسلام نه پیژني څوک به موږ نه پیژني څوک به الله اکبر نه بلکې الله اکبر په حواله باندې د خلکو دا ذهن جوړ شوی چې مسلمان کله الله اکبر نه یا ځان مړ کوي یا بل څوک مړ کوي. صحیح شو؟ نو ما ځل د جمعه کې بیان وکړ او ورځ باندې دا امریکایان هغه ډېر شي. صحیح؟ نو ما اوس موږ کانسټنټلی او کنټینیوسلی بیا به الله اکبر وو. صحیح شو؟ خو ما نه ځان مړ کوو نه بل څه مړ کوو، دا یو غلط تصور دی. صحیح؟ my sometime it happens to be so my every time case is not one insane. دلته کوم الله اکبر وو کته بزو را برابر ازو فلا لکه هغه ایجپت یو طیاره په نیویارک سره ورغلی و. صحیح؟ نو بیا د میډیا کې براتل